خو سعد رضی الله عنه ولا یو پیغور ورکو وی عمره ما محمد پرې دوا صلی الله علیه وسلم لومبه د خپل کور فکر وکا پیغور ولا ورکو ولې زما په کور کې څه چللې وستاغه اوخه او هغه خور دی مسلمان شوی دی زما خور مسلمان شوی او اوخه مسلمان شوی او عمر رضی الله عنه زما چړمبه دا غي کار تمام کما ورغه چې د خور د کور دروازه او کتاغه د هغه طرفه کونډه وا زنجیر ورغلې و د توري په دی موټي باندې په دروازه گزارونه شروع کړو دنه خور پوښوا چې عمر راغه او هغه دنه د قران تلاوت کو استاد ول راغلی و د عمر خور ته او د عمر رضی الله عنه ته قران خودو هغه استاد ته وی ته کوټه تلاړ شته پټ شه زئی خور یم او دای اوخه دې مونږ به سره ګورو خو ته پر دې سړی چې تا تاسونه وای چې تا تاسونه غته ټیک ده هغه کوټه ته دن نکو عمر رضی الله عنه ته ورکولاو کو چې څنګه وته ورکولاو کو کنه عمر رضی الله تعالی شروع شو په دې خپل اوخي باندې او د توري د موټه چې په دې باندې په گزارونه کې په دې خپل اوخي تاسو به د عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان وروړو د واقع د علماو نه ډیر اوریدلی روایت کرازی د مکی مکرمه کافر راټول شو په دار الندوه کې ابو جهل هم ناسته عمر رضی الله تعالی عنہ هم ناسته د مکی نور سرداران هم ټول ناسته خبر دا کېږي چې ردی الګ خو زمون په منځ کې لوی اختلاف جوړ کړی دی چې داغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دغه زمون په دې علاقه کې ډیر انتشار جوړ کړی دی پلار او زوی د یو بل سره په جګړه دي خزه او خاوند د یو بل سره په جګړه دي زمونږ بوتانو زمون خدایانو ته بدې ردی وي د دې سمخنیوي پکار دی مشورې کیږي چې څه وکړو عمر را پاسې دو او دې توري نه یو کړس داسې ویستو مړه سم مسله خو رخ کړې ده سم مصیبت خو رخ کړې دی د یو الګ فکر دل نه درځي زما چې کیسه ختمه کم زما چې اوس دغه سر راوړم دي دارون ندوه کې تاسو ته پیش کړم ابو جهل چې دا خبره ووري کنه وی عمر کو دا کار دی او کو زما د طرف سل او خان بتا ته په انعام کې میلوش سل او خان میلوش او د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر سخت دشمنو کنه سل او خان در ته په انعام کې در کوم کو دا کار دی او کو عمر رضی الله عنه تو وی او سل او خان را کوي او سل او خان در کوم اوسې تماشا کو چې دا غسر راوړم دار الندوین روته تورې داسې راغستی ده مکه مکرمه کې دا خبر خور شو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قتل پسې نعوذ بالله عمر راوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دار ارقم کې د خپل صحابه کرام سره ناسته چې سو عمر راوته پلار باندې تیرېدو نو پلار کوله سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنہ سعد رضی الله تعالی مخله ورغه عمر سکای نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نوم مبارک ډیر په بدو الفاظ واغستو ډیر بد الفاظ ویلو وی زما چې د پلان کې سر کلام کما چې داخلك تینه وزګار کما او د مکه ته وزګار کما نبی علیہ السلام نو ډیر په بدو الفاظ
واغس سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایل عمر ته نشیتله وی ولی نشمتله تر خمار اغسته ولی نشمتله وی ته دغه خواله نشیتله وی څنګه نشمتله وی ته به زمانه څنګه تیریږي وی ختم ګره چې صاحب شوی کو تم بي دین شوی کو وی او زم صاحب شوی ما کو ترا ته بي دین وای یقینا ما د پلار نک دین پری خېده او ما په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی عمر رضی الله عنه تور تاوکړی چې اول خستانه سر وما داغه سره به ورستو ګورم سعد رضی الله عنه تور راويستا نږدې و چې په دواړو په یو بل باندې د تور گزارونه کړی وي خو سعد رضی الله عنه له یو پیغور ورکو وی عمره ما محمد پر دوا صلی الله علیه وسلم لومبه د خپل کور فکر وکا پیغور ولا ورکو ولې زما په کور کې څه چللې وستاغه اوخه او هغه خور دی مسلمان شوی دی زما خور مسلمان شوی او اوخه مسلمان شوی او عمر رضی الله عنه زما چړمبه دا غي کار تمام کما ورغه چې د خور د کور دروازه وکتاغه د هغه طرفه کونډه وا زنجیر ورغلې و د توري په دی موټي باندې په دروازه گزارونه شروع کړو دنه خور پوښوا چې عمر راغه او اغي دنه د قران تلاوت کو استاد ول راغلی وو د عمر خور ته او د عمر رضی الله عنه اوخته قران خودو اغه استاد ته وی ته کوټه تلال شت پټشه زئی خور یم او دای اوخره مونږ بو سره ګورو ته پر دې سړی چې تا تاسونه وای چې تا تاسونه غته ټیک ده اغه کوټه ته دن نکو عمر رضی الله عنه ته ورکولاو کو چې څنګه وته ورکولاو کو کنه عمر رضی الله تعالی شروع شو په دې خپل اوخي باندې او د توري د موټه چره په دې باندې په گزارونه کې په دې خپل وخي خور چې وکتل چې یو طرف ته خاوند دی او بل طرف ته رور دی جګړه ده نو په منځ کې خلاصون شروع کو چې په منځ کې خلاصون کو عمر رضی الله عنه چې سپېړه تاوکړه خور لیدا مخو عمر رضی الله ډېر عجیب زور دومره په زور سره سپېړه ورکړه چې د خور د مخ وشلې د دیونی ته داري شروع کړې د عمر رضی الله عنه په دې کپړو باندې او په دې مخ باندې د وینو هغه داري ولګېدې چې ولګېدې نو دا خورې په جړا شوه وی عمره ووره که ته عمر ابن خطاب ته د خطاب زوی نه ګورې زم د خطاب لور یم ته وایې چې زه د خطاب زوی یم زورور یم زم د خطاب لور یم ګورې د چا نه کمه نه یم ما په ذره کې مړه مې پکې خو د دین اسلام نه واپس کېږم کومړه مې کې نه واپس کېږم عمر رضی الله عنه چې خور ته وکتلو د هغې جړا ته یې وکتلو دیوینو ته یې وکتل په زړه کې ترس راغی کېناستو خور ته یې وی زه ټیک شو صحیح ده خو دا کم کلام چې تاسو وی دا کلام ما له لږ راکړه دا تاسو څه وی دا کتاب مال لګراکا خوري وته وی نه در کوم ولی نه راکای وی ته پلیتی کافری او الله تبارک وتعالى فرمای لا یمسه الا المطهرون دته په پاک سره لاس وروړي او ته پلیتی نو زکه تعالی نه در کوم ویسو کما ویلا شړم به اولم به غسل وک بیا به درته درکم عمر رضی الله تعالی غسل وکړو چراغه نو کتاب راواغس قران راواغس اوس استاد دنه چې د عمر رضی الله تعالی خبري ووري دي کنه
ناغم پوه شو چې یاره د عمر د اواز خو څه بدل غونته شو دا خبرې خو بدل دي ناغم د کوټې نه راووتو چې هغه راووتو نو چې څنګه قرآن کولاو کو پاغي الفاظ ړومبي الفاظ پکې داو د سوره طه تلاوت ورته شروع کو د سوره طه عمر رضی الله تعالی چې دا تلاوت وورید کنه هغه قرآن په دومره اثر کو مطلب مسو د قرآن دویم خاصیت دا چې په نفس تلاوت د دې کافر مسلمان شوی دی چې عمر رضی الله تعالی د قرآن تلاوت ووریدو نو خورته وی استاسو دا پیغمبر کم زیده ما ته اوخه چې زلاړ شم چې ایمان پر راوړم زه په ایمان راوړم نو دا لاړ شه په دار ارقم کې باغ ناشتي اوس په دار ارقم کې صحابه کرام د نبی رسول الله سره ناشتي چې عمر راوته د خډیر زور ور سړې دی کو سراغه مونږ بو سره سکو د جهاد حکم هم لا نه دی راغلی عمر رضی الله تعالی چې دار ارقم ته ورننه وته کنه نو صحابه کرام توري راويستي چې دغه راغه په نبی رسول الله پس هغه توري راويستي او اراده وکړه چې په عمر حمله وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی خاموش ودرېږئ یو تن بسنه کوي ما ته را پرې چې زما خواله راشي عمر رضی الله تعالی چې د نبی رسول الله خواله راغی کنه نبی رسول الله د دې گریوان نه داسې ونیو وی عمر سدي اراده د پکم نیت راغلی نبی رسول الله ډیر بهادر نبی رسول الله ډیر بهادر صحابه کرام فرمایي په مونږ ټولو کې زیات بهادر چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویزل مدینه منوره کې یو درز وشو د دماکي आवाज وشو مونږ غلي د کورونو نه وروتو رڼاګانې خو لګوري چې چلو شو وی چې قتل پدې کې مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شاتور اسپان دی په بربند اسپان دی بغیر د زین نسور دی زمون خواته ودریدو وی نبی علیہ السلام د اسنه را کوشو وی چې ودشه اس مسله نشته ما غیر چا پیر د مدینه منورې نه تاو شماراله ما همغه رڼاګانې لګوري نبی علیہ السلام بیا غیر چا پیر مدینه منوره کتلی وا او په هغه اسورو چې زین پیم نو د اسور له خو چرته کړی دا نه خو دا کړی کنه مصیبت تر پکې داد ما د اسور لیډي را کړی دا صافور برا سره سونه ولاړو اوس مصروف ډیر شوم اوس نشم کولای د اسور لیس آسان کار نه دی ښا د اسورلی ډیر مشکل کار دی په زین باندې چې په اثر روانې نو په دې بدن کې بدی وچ ځای خولې بدر نه بهيږي او په بربن اس باندې بدا ډیر کم خلک چې سورلی کول شي د بربن اسورلی خو ډیر ګران کار دی نبی علیہ السلام استخطل او زین پینه او راغه امام مدینه منوره غیر چا پیرا او کتلا راغ ډیر بهادر عمر رضی الله تعالی عنہ چاته پوسکو عمر رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله چې نبی رسول الله می دی گریوان تلاش کو کنا او داسې جټکای راکړه چې عمر په کم نیت راغله وی قسم په الله د سر د وختونه وال ترخ پوری خولي رانه وتی دومره د نبی رسول الله روب خا ایماته چې عمر په کم نیت راغله ایمان خولي وبیدلی عمر رضی الله تعالی فرمایلی دا الله پاک پیغمبر ستا خواله راغلم چې کلمه راته وای ما ته کلمه وایا عمر رضی الله تعالی کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله چې عمر کلمه ویل غیر چا پیر د نری تکبیر आवाजونه شو صحابه کرام خوشاله شول عمر مسلمان شو اذا الله پاک پیغمبر
دا دین اسلام حق دی او کنه دی نبی رسول الله تو فرمایل حق دی کنه بیا دن په کوټه کې ولي ناسیو پټ پټ ولي ناسیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما ته د ښکارا اجازه لا نشته دی زه د ښکارا تبلیغ نشم کولای وی تاسو دن کینه عمر خلاړ وس اعلان کړي عمر خو اعلان کړي او چلال د خانه کعبه په خوا کې ودرېدو وی اے خلکو کو څوک مې نه پیژنې او مې پیژنې زه عمر ابن خطاب یم خلکو ته ډیر خدي پیژنې عمر ابن خطاب ته به څوک نه پیژنې وی پیژنې مې او وی ووري ما کلمه ولیده چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر مسلمان شوی دی کو پچا کې زوري نور امخ کې ته شي او تورې راويستله د عمر وړاندې بیا څوک ورتلل خبره مې درته څه کوله د عمر رضی الله تعالی د اسلام سبب چې ګرځیدل دی هغه نفس د قران تلاوت ګرځیدل نو دویم دا داسې کتاب دی چې د دې په تلاوت باندې الله کافر مسلمان کړی دی چې زه توي اورو الله به زموږ په دې زړه کې بدلون راولي کنه راولي ضرور به بدلون راولي دا دویم خاصیت دی د قران دریم خاصیت د قران دا دی چې الله تبارک وتعالى د دې حفظ ډیر آسان کړی دی حفظ آسان کړی دی مخکې چې څومره آسماني کتابونه تدې حافظ بصیر د وخت پیغمبر وو د تورات حافظ صرف موسی علیه السلام وو د انجیل حافظ صرف عیسی علیه السلام وو د تورات د زبور حافظ صرف داوود علیه السلام وو نو د وخت پیغمبر چې بکل په لار باندې روان وو نو خلکو ورته ډیر په تعجب سره کتل وی وګورئ د آسماني کتاب حافظ روان دی خو چې کله قرآن مجید الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام ته ورکو د وخت پیغمبر خو پرېږده د وخت پیغمبر امتیان خو پرېږده په امتیانو کې هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې بالغ شوي نه الله هغه د قرآن حافظان کړو الله هغه د قرآن حافظان کړو د دې وجې نه علما وی کم ماشوم چې په یادو باندې قرآن یاد کو تدنه الله هغه کار واغست کم کار چې به الله د انبیاءو نه اغستو حافظ قرآن به صرف د وخت پیغمبر و نن الله ستا بچې د قرآن حافظ جوړ کړی دی